بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد عزتمندو نن بلا مسله ذکر کو هغه مسله د اخفاء البسمله ده چې امام با په مانځ کې بسم الله الرحمن الرحیم په پټه باندې وي او د دې په پټه باندې ویل دا د احادیث د نبی علیه السلام مبارک سره ډیره برابره طریقه ده او دا د احادیث نه ثابت طریقه ده. اول نمبر حدیث ذکر کو حدیث د انس رضی الله عنه چې کوم مسلم شریف کې ذکر شوی دی. قال دی فرمای صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د نبی علیه السلام مبارک سره منځو و ابي بکر او د ابو بکر صاحب سره منځو کو عمر صاحب سره او عثمان صاحب سره رضی الله عنهم اجمعین فلم اسمع احدا منهم ما پدې کې د یو نوم ونرید يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم چې هغه د بسم الله ویلی یعنی دغه صفته زدي ویلی چې ماته وریدي ما د یو نوم نه وریدي ما انداز هغه په پټه باندې ویلا. مسلم شریف کې دا حدیث راغلی دی رقم الحدیث 399. دویم روایت په ترمذی شریف کې راغلی دی روایت د ابن عبد الله ابن مغفل چې دا د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه زوی دی او هغه نه روایت ته قال سمعني ابي وزما پلار زمانه ورید او انا في الصلاه په داسې حال کې زه په مانځ کې اقول ما ویل بسم الله الرحمن الرحيم یعنی ما بسم الله ویل هغه وریده فقال لي نو تو ای بني محدث آیت په دین کې نوې سيزونه روباسي اياك والحدث ځان وساته د نوې سيزونو نه. قال او بیا فرمایل ولم ارى احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابغض اليه الحدث في الاسلام يعني منه ما په صحابو کې یوم د سن درې چې اغي ته د اسلام کې د نوې سیز راوستل د دین ورته یو بل شي چې کوم د غزيات چې کوم د ناخوخه وو یعنی دا کار صحابو ته د صحابو د نبی له سلام ته ډېر ناخوخه چې سړی د په دین کې هغه نوې کار وبسي. قال او بیا فرمایل وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی عليه السلام مبارک سره مونږ کړی دی ومع ابي بکر وعمر وعثمان ما د ابو بکر صاحب سره مونږ کړی دی د عمر صاحب سره می کړی دی د عثمان صاحب سره می کړی دی رضی الله عنهم اجمعين فلم اسمع احدا منهم يقولها ما پدې کې یو نم نه دی ولې چې دغه بسم الله ویلي په تیز आवाज باندې فلا تقولها نه داسې مو وایا اذا انت صليت کله چې مونږ کې فقل او داسې وای الحمدلله رب العالمین یعنی قرائت د دین شروع کوا تیز आवाज باندې چې قرائت شروع کین الحمدلله نه شروع کوا. امام ترمذی په دې حدیث باندې تفسیره کوي فرمای قال ابو عیسی حدیث عبد الله ابن مغفل حدیث حسن دا حدیث حسن دی والعمل عليه عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او په دې باندې د اکثر صحابه کرام کوم چې اهل علم دي دغه په دې باندې عمل لري منهم ابو بکر وعمر وعثمان چې پاغي کې ابو بکر دی عمر دی عثمان دی وعلي او علي دی یعنی د خلفای راشدین دا طریقه ده وغيرهم ومن بعدهم من التابعين او غیر د دینه چې کوم د نور صحابم دي او بعض تابعین هم دي دا غیدا طریقه ده. وبه یقول سفیان الثوري په دې باندې سفیان الثوري هم فتوا ده او قول له وابن المبارك واحمد واسحاق لا يرون ان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم اغیدا جائز نه ګڼل چې سړی د جهر یې بسم الله باندې قالوا او دی ویل ويقولها في نفسه چې امام به بسم الله وی په ځړه کې یعنی په پټه आवाज باندې به وی سرن به وی جهرن به نه وی. ترمذی کې دا حدیث ذکر شوی دی رقم د حدیث 244. بل روایت هم د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه دی اغه روایت ته انه صلى خلف امام چې د یو امام پسې منځ کو فجهر بسم الله الرحمن الرحیم د امام جهر کو بسم الله باندې یعنی بسم الله په تیز आवाज ویلا فلما انصرف کله چې د امام را پښو قال يا عبد الله نو دا عبد الله ابن مغفل سره ورته وی فلما انصرف کله چې د عبد الله ابن مغفل سره را پښنو دی ورته یا عبد الله یا اے د الله بندا احبس عنا نعمتك هذه مونږ د خپل نغمه دا مونږ بنکا یعنی مونږ ته ما اوروا فاني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی رسول الله پسې مونږ کړی دی وخلف ابي بکر وعمر وعثمان او د دې صحابه پسې مونږ کړی دی فلم اسمعهم يجهرون بها او وی ما هغه یوم نه لوري دی چې هغه په دې باندې جهر کړی وي. مسند امام اعظم کې دا حدیث دا ذکر شوی دی.
عن عائشة رضی الله عنها بل حدیث د طحاوی شریف ته او د مصنف ابن ابي شيبه دی د بیبي عائشہ نه روایت ته قالت فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې نبی سلام مبارک يفتتح الصلاه بالتكبير منذ به شروع کولو په تکبیر تحریمه سره ويفتتح القراءه بالحمد لله او قراءت به شروع کولو په الحمد لله رب العالمین سره ويختمها بالتسليم منذ به شروع کولو منذ به ختمولو په تسلیم سره یعنی په سلام سره نو دینم دا معلومه شو چې قراءت به په الحمدلله شروع کولو یعنی بسم الله ته چانه اوریده بل روایت د کنز العمال د عن ابراهیم د ابراهیم نخعین روایت قال عمر رضی الله عنه فرمایل اربع يخفين عن الامام سلور د سکارونه چې هغه به پټ کیږي امام به پټ کوي اول نمبر تعوذ یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به امام پټوي وبسم الله الرحمن الرحیم او دویم دا چې بسم الله به امام پټوي وامین به پټوي واللهم ربنا لك الحمد او دا به پټوي نو دینم دا خبره معلومه شو چې بسم الله په پټه باندې ویل دا صحیح طریقه ده او دا سنت او د حدیثونو ثابت بل حدیث کې راځي عن ابي وائل رضی الله عنه قال دا ابو وائل سمنا روایت ته كان عمر وعلي رضی الله عنهما عمر صاحب او علي صاحب لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم اغيب په بسم الله باندې جهر نه کول یعنی بسم الله به پتیز आवाज نه ویلا ولا بالتعوذ او نه به اعوذ بالله پتیز आवाज ویلا ولا بالتامين او نه به امين پتیز आवाज باندې ویلو وما علينا الا البلاغ المبين